السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګري تپوس کړی و چې یاره جي سړی د خپلې بیبي سره میلاو شي یا په حالت د روژه کې په انسان باندې غسل واجب شي، غسل پې واوړي، سحر چې کوم دی ټیم لږ دی، دی که غسل کوي نو هلته د ده نه د روژه مات د پښمني ټیم ځي، او که دی پښمنۍ کوي نو هلته په ده باندې اذان ویلی کېږي. نو آیا دی به په دې ټیم کې څه چل کوي؟ پښمنۍ به کوي که نه دی به د پښمني نه مخکې دی لامبي؟ دا مسله یې تپوسلې وه. ګورئ جي مسله دا ده که انسان د خپلې بیبي سره میلاو شي یا په ده باندې غسل واوړي د شپې، نو د ده لپاره دا ضروري نه ده چې دی د خامخا دی د پښمني نه مخکې به دی غسل کوي. که دی پښمنۍ ده ته ټیم وي نو غوره دا ده چې مخکې د پښمني نه مخکې چې دی نو هغه غسل وکړي، بیا دې پښمنۍ وکړي چې ټیم ورته ډېر وي. اوس که ده ته ټیم لږ وي او دی وایي چې یاره زه که اوس لامبم نو هلته زما نه د پښمني ټیم ځي، نو په دغې ټیم کې دی بیا پښمنۍ دی اول وکړي، خیر دی که په ده باندې اذان وویلی شي، اذان وشي او د هغې نه وروستو دی لامبي، خیر دی، صحیح ده. د غسل کولو دغه شانتې د جنابت په حالت کې پاتې کېدل دا د روژې دپاره شرط نه دی چې خامخا ته به دا د روژې دپاره شرط نه دی، صحیح ده. غوره دا ده چې انسان مخکې ولامبي، خو که مخکې ده ته ټیم شارټ وي نو بیا وروستو چې کوم دی هغه هم دی بیا چې دی نو هغه لامبلی شي. مطلب دا دی اذان وشو د هغې نه وروستو هم که دی وس لامبي بلکل لامبلی شي، شریعت چې دی په ده باندې څه پابندي نه ده لګولې. اهم ټاپک دی، اهمه مسله ده، اکثر ملګرو ته دا مسله راپېښېږي، نو دا مسله د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ستاسو په یو شیر باندې یو انسان د یوې مسلې نه خبر شي، هغه ته یو مسله معلومه شي، زما او ستا دپاره د آخرت د ټولو نه غټه ذخیره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.